چیر شي یا دغه نه یو مو وبوسه خو پټه په میټ باندې باندې کړي پټه وونه تا وخت څه وکړو صحیح وبوسه دریر ریمه دغه خلک شي نه وي دا اوه امیر صاحب داسې راشه ټول ملګري ډېر خوښ شول خلک روان دي دا راوړي هدایت دا کاسو دي خلک څو دي خو دراسي کښینه موبایل لایټ ولا کوي ته ولې څه څه فاتره پوښتنه خلک شلاوي لا مخته کسان کښینه شاته بنوي ما ولا خپل بشو اخو کسان لکه دې دک دې ویڈیو شیئر کیسا ہے پلیز مہربانی وکړئ کسان چې نه چې تاسو آرام وئ کښینه ټیک کښینه اغیزه نه به خبره سٹارټ کړم بیا موږ خلک په دومره ضلالت نه بس هم دا په منفونو الوتو دوی سره په انتها ظلم دوی ذلیلول دوی په انتها هغه دس ځای ته راغلي وو چې د ځان ورته هر وخت ګناهګار ښکارېدو داسې رویه وه هر ځای به پټېدل چې که چېرته پښتانه مجرم جوړ شوي دي ټول مجرمان دي دلته ټول پښتون قام د ترهګرو په خوی وبولل شو او بیا موږ په دومره درد چې هم د مسلمانۍ په خاطر باندې د کشمیر د خلکو سره اظهار یکجهتي وشوله د اسلام په خاطر باندې د فلسطین سره اظهار یکجهتي وشوه په لاهور او پنډک کې غټه ریلیانې ورته ووتلې او برما سره وشوله خو د خوار پښتون سره بیا چا اظهار یکجهتي نه وکړه نه چا مسلمانان شمار کړل نه چا انسانان شمار کړل او بیا چې نن خپله ګیله کوي خپله ګیله ته هم نه پرېږدي په ولا دومره ذلیل حیثیت د ځانونو زموږ مرګ بیا بهتر دی خدا نه منو د چا سره دومره بېوسه ژوند ته په پښتو کښې بېغیرتوب وایي دا ژوند ویډیو شیئر کړئ ټول ملګري مونږ چې څومره تېروو هغه مو تېر کړو مزید یې مونږ نه تېروو زمونږ هیله وه چې که ته چېرته دلته اصلاح کوې که ته چېرته ښه کارونو دپاره زور لګوې خو مونږ پوه شوو چې ته فسادي یې ته خو زما زړه ته یېرې رانه نه باسې ته زما وجود ختم کوې ته دا هر شی دې وکړل مونږ هر شی درته معاف کړي وو په دې کراچۍ ښار کښې هغه غم ځپلی خلک هغه دردېدلی خلک چې خپل کورونه ځنې پاتې وو د خپل ژوند د تېرولو دپاره د لست روزګار دپاره راغلي وو بیا د هغو سره څه وشول په دې معنی نامونه یې هېرېږي مختلف ګوټونه دي خو په یو ګوټ هم داسې نه شو پاتې چې دلته د پښتنو لاسونه نه وچېدل چاته څه پته وه یو خوار راغلی دی یوه بوډۍ مور او پلار یې په انتظار دي چې دا به تنخوا راله په هغې به د عیده سامان کوم په دا باندې به روژه تېروو بیا ورته لاس کړیاست دا په دې خاوره باندې ته پرېږده چې تا روزګار ورکړی وي د روزګار د ټولې لارې وربند کولې دا په دې خاوره باندې دومره د خلق ذلیل کو چې تېر څومره هم ظلمونه شوي دي تېر څومره هم جاهل خلق تېر شوی دی تېر د دنیا په تاریخ کې چې تر ټولو لوی ظالمان تېر شوي دي داسې ظالمان ابوجهل دی چې هغې د یو بل په سر
په کوپریکس شرابونه څښل هغې هم لاسونه نه دي خرڅ کړي تا په دې خوارو پښتنو باندې د ده د ورور د ده د زوی د ده د پلار چې هغه په 10,000 په 15,000 روپۍ پسې راغلی اولاد هغه د په لاکونو روپۍ پې خرڅ کړل داسې ظلم داسې بربریت داسې بربریت وکړو چې وخت داسې راغی زموږ زړونه مزید هغې برداشت ته تیار نه وو خو تا موږ ګیرولي وو په خپلې یېرې په بنیاد تا د ځینې حقایق دي په ولا حقیقت به منو موږ یې بیخي دې غیرولو د ټوپک په خولو یې کښېنولي وو خو بیا هم پښتون کام پښتون وي دا ته یو کال 2 کاله یره خو پسې زیاتوې پسې جوړه به کې خو هغه د په زړه باندې په ځان ظلم شماري چې زما سره سام روان دي دا ظلم دی بیا پښتانه ته وایي چې اوس وخت کहाँ چې خو زمونږ پښتانه وایي چې 100 کاله پس هم د مړي بدله اخلي دا د تعدي کړې ده نو بیا هم دا کام به راپاڅېدو دا تاریخي کام دا فکري علمي اسلامي او جغرافیایي او ثقافتي کام دا بیا بیرته مجبور شو دا دومره مجبور کړی دی چې ته هر شی در بخلي او ته بیا هم نه پرېږدې پښتانه چې دې نتیجه ته راورسېدل چې زما د ژوند د تېرولو یوه لار هم نه شوه پاتې ملګرو دلته به یې دماکه وکړله اول به په شهیدان هم پښتانه شول په هغه نه پس به چې څوک بچ وو هغه به یې ټول ونیول یو به یې وړل میسینګ پرسن به یې ځنې جوړ کړه څوک په دې ناستو کسانو کښې دا دعوه کوي چې زه به بچ شم هیڅوک ځان بچ نشي شمارلی زموږ تعلیم هم زموږ په کار نه راغی زه به چې ډاکټر جوړ شوم هم زه چا نه پوه شوم هغه وایي چې تاسو لکه چې ښه نه یئ چې د دوی ژبې مو ورسره اختیار کړې تعلیم هغه تعلیم چې دی یې راکوي چې زما پکې هېڅ ذکر نشته دی غم هم ورته ویو موږ د دې دلته ډاکټران په شان طاهر داور په شان سړی هم خو دوی په یو حالت چې هم موږ نه پرېښتو بیا دا ولس په دې پوه شو چې دا بیا دا ایوب خان لښکر غواړي دا بیا داس غواړي لکه د مکناټن لښکر یې چې پر شا غورځولې وې دا بیا غواړي چې تا پر شا وغورځوم ته خامخا ماده دیوال سره لګوي ته خامخا په اوبو ما ډبوې په اوبه چې انسان ډوبېږي بیا خلاص پښې وهي هغه چې څه هم په لاس ورشي هغه بیا چې څه هم بیا په لاس ورشي هغه بیا ټینګ نشي مونږ ته اوس په لاس جوړ کړو راغله ټینګ هم ونیولې ده چې تر څو پورې دا مسلې نه وي حل کړې چې تر څو پورې مونږ هغه ځای معلوم کړو چې د کوم ځای نه زموږ د بربادۍ فیصلې کېږي مونږ هغه ځای معلوم کړو چې دا نړېدلی وزیرستان فیصلې کړل شوي دي دا زخمی بجاور کو برباد شوی دی د چا فیصلې کښې هر هغه فیصله چې سوات د پښتونخوا په شهرونو کښې دمکې وشولې د دوی په کلي کښې مېلې راغلې د دوی لارې ګودرې یې بند کړلې د دوی غرونه یې ونیول د دوی د هر کلي په منځ کښې دوی چیک پوسټونه ورته جوړ کړل صرف د خلکو د ذلیلولو دپاره دا ټول د کوم ځای نه کېدل پښتانه ډېر سوچ په وکړ څو کاله اخر یې په ځای ګوته کښې شوه چې دغه دی دا ځای دی خپله قبله ټیک کړي چې نه یې ټیکوو موږ به مزاحمت کوو دا پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک څه دپاره ولې جوړ شو هلته جوړ شو دا خو داسې جوړ شو چې په هغې کښې زموږ توقعات نه وي که دوی ته پته وه چې 22 سړکان روان دي په دې کښې په زرونو کام راځي دوی 22 نه پرېښودل یوه رښتیا به بل درته ووایم ډېر روغ آخر وخت داسې راغی چې موږ به سهار تللو دوی به نیولو بېګا به یې موږ تورچر کولو موږ چې کوم نږدې ملګري وي موږ سره څه به شي دوی موږ ته مخامخ وویل چې تاسو د مرګ فیصلې موږ کړي دي بیا موږ ورته چې شا تاسو دا فیصله کړې ده زه بیا لا هم په دې لاره چې د پرمختګ فیصله مې کړې ده موږ وویل هغه 2 باندې 100 ځوانان هغه 22 ځوانان هغې بیا وویل چې مرګ هسې مرګ دی خو موږ مزید د کندې د لړۍ د غرونو مرګونه نه غواړو
موږ به په روډونو ورته ګرځو که دوی زموږ مرګونه کوي بیخي دی په روډ باندې وکړي بیا هغې دا همت وکړو چې د شهید نقیب الله کیس نه پس دوی خپل سرونه باندې په والله موږ تېر شوي وو په پېښور شي د دوی کسان راغلل او ده چې کله خبرې پوره کړې ما ته وویل چې دا یو کس نه علاوه به په نورو خبرو نه ډګړې د پښتنو غم به نه راخلې یوه ورځ به هلته در نه کوې نور به هېڅ نه کوې دا یوه خبره ده که وکړه ما تیرا وہ ہم داسل چې منظور آپ کو تو میں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا ما دومره ورته په دې باندې شیم مه کوئ دا ما ته پروا نه راکوي نو دغه ځان به ولا د دوی ګولې شي د خپل وطن دپاره د مظلوم ولس دپاره چې زما په سینه باندې ګولې لګېږي په ولا ګولې ته به زه تر ټولو په دې دنیا کښې تر ټولو لوی نعمت د ځان دپاره شمارم هغه د زما هغه شی چې دی وایي چې که دا زحمت ته ورکوم هغه خو مونږ ته داسې لګېږي چې که چېرته زه یو مطلب لوی اعزاز حاصلوم اوس د پښتونخوا کښې داسې ماحول جوړ شوی دی هلته چې دا کله هم چې د جیل خبره وشي چې نیول دي نو چې هسې جلوس ته 10 کسان راځي چې نیولو غږ وشي که نیسل راځي اوس هغه ځوانان په دې پسې ګرځي چې ما ته چېرته نسې راشه ومینېسه بیخي هغه جیل هغه وله ټکول دا ټول هر شی نه دا زه چې په سر تېر یم نور بیا په هر شي تېر شوی یم دا خبرې د مزید اثر نه کوي نه د پروپګنډې اثر کوي نه ستا ګولې اثر کوي نه ستا شکنځا اثر کوي اوس یو شی دی که په هغه اثر کولی شي حساب ته راکښېنه ته که په زور زمونږ کېنول غواړې هم په ولاکه کې مونوې دا نه کېږي دا ممکنه نه ده دا د پښتنو د قامي تحریکونو تاریخ پاتې شوی دی پښتنو پوره پښتون قام خو پرېږده پوره پښتون قام چې فیصله کړې ده چې موږ دا کار کوو په ولا پوره ملکونه والي دي او د دغې پښتنو یوه قبیله هم لښکر جوړ کړي چې سبا موږ دا کار کوو په ولا د هغې قبیلې هم تر اوسه پورې یوه فیصله ناکامانه نه جوړه شوې دا بخت موږ ته خدای راکړی دی دا څوک نشي رانه موږ چې یو ځل سره یو شو بیا به هغه ورته چې د قسمت غوټې مې کونج په کونج پرتې دي که قطار یې برابر شو بیا به اوس قطار برابر شوی دی اوس به سره ګورو اوس به داسې په ډګره کښېنو ګورو به سره ته به مو د لرې ځای نه تماشا کوې سړي به رالږي موږ به هم خبرې درته کوو اوس به په هر ځای چې زموږ لاره انساني لاره ده ستا په شان د وحشت زوی نه یم د دهشت نه یم زه ظالم نه یم موږ پښتانه قوتونه موږ بادشاهۍ تېرې کړي دي موږ د قوت ول خلک وو په پښتو کښې متل دی چې په هغه مې مړ مه کړې چې بیا یې مړ نه وي کړی تا خو په ژوند چاته بادشاهي موندلې نه وه تا طاقت موندلی نه و تا هغه زموږ د ټولو اتلانو تاریخ پاتې شوی دی ستا په شان کمزوري قامونو باندې لاس اچول خو په ولا موږ ته د خپل قوت هم هغه توهین ښکارېږي موږ ستا د پرامن مظاهرې کافي یو زموږ پرامن دا ناستی څه دی دوی د دغې ناستي نه یېرېږي په ولا د کام که ور ولاړ شو پته نشته څه حال به یې پرېږدي یې منډې وهي په هغه ورځ درنه دا خو د ناستي نه یېرېږي ته یې څوک د انسانیت په تعارف سے خپل ځان وکچه ته خو د دلیل نه یېرېږې ته خو د امن نه یېرېږې ته خو د امن د غږ نه یېرېږې لږ خپل ځان ته فکر وکړه د انسانیت په کومه قاطع کښې یې ته خو وتلی یې د دغې قاطونه ځکه د کوم کارونه کوې انسان کوي هم نه په دې ټولو منالو باندې ته تېر شوی یې او زموږ د تحریک مبارک شه به اوس خبره وکړو د تحریک 5 مطالبات وو ورونو ما پرون هم تکرار کړي دي او تاسو ته هم هر ځای ته هر پښتون ته به داسې ودرېږو په ولا دا خو د انتظام د وجې لږ باندې ولاړ یم دا ماشوم چې دی قسم دی که په دېګ نه هم ماته ځان پورته ښکاري زه تر ټولو پښتنو ځان یو ادنا کس منم هر وخت زه خدای ته سوال کوم یا الله په پښتنو کښې خو هوښیاران ډېر دي زه خو هوښیار نه یم زما خو عقل هم کم دی زما خو عمر هم کم دی زما خو هر شی کم دی یا الله ستا د مدد نه بغیر هېڅ څه نشته دی دلته د ولسونه هم ته راپورته کولی شي خدای پاک ولس یو قوت ګرځولی دی او دا قوت چې خلکو به دغې خوندې مندې به چې په کله په خپلو زامنو پسې اوښکې تویېدلې نو څه به ویل چې خدای دې ظالم پرې راولي دغې ولس ته خدای قوت ورکړی دی ولسونه لښکرونه خدای طاقت ورګرځولي دي په تا باندې اوس دا کیسه راغلې ده ته چې اوس څومره منډې وهې نشه خلاصېدلی نو
دا زمونږ د مطالبات یعنی اول مطالبه زمونږ وه چې نقیب الله شهید کیس چې کومو خلکو کردار دلی بشمول راوانول هغې ته سزا ورکړي. دویمه مطالبه مو وه چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي د ایکسټرا جوډیشل کلینګ دپاره. هغه مرګونه چې تا دلته په دې ګوټونو کښې کړي دي هغې دپاره ده. زه په دې باندې بیا بیرته خبره کوم چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن څه شي ته وایي. او بیا زموږ مطالبه وه چې لاپته خلک هغه عدالت ته ورکړه. که عدالت چېرته دوی څوک ګناهګار ثابت کړل هغه ته سزا ورکړه، چې څوک بې ګناه دي هغه راخلاص کړه. زموږ بله مطالبه وه چې د ماینونه چې تا شاف کړي دي مینسونه دا هغه ټول مینسونه دا ته بیخي یعنې لرې کړه، ختم یې کړه، ماشومان پکښې الوځي. بله مطالبه وه چې په اکا کښې ټولو ځایونو کې چې کوم ځای چې پښتانه دي یو ځای ته ماته وشي ټول خلک د کورونو نه راوباسې هغې باندې تشدد کوې مه کوه، د انسانیت لاره ته راشه. لوی دا مطالبې وو. د دغې مطالبې تفصیل ته درته ځم. د شهید نقیب الله کیس ښکاره کیس و، دا اول کیس نه و، دا د کراچۍ د زرګونو کیسونو په سلسلې کښې شوی دی. بس د خدای بخت و دا کام د کیس راپورته کړه، بیا چې کیس راپورته شو سړی هم معلوم شو چې روان ورکړي دي، د ده د قاتلان معلوم شول. بیا جي آی ټي جوړه خپله جي آی ټي وویل مونږ په اسلام آباد چې درنه وکړله او د دغې درنې نه دغې د نفس هم دی خوا مخونه کوي چې څه هم کېږي تاسو دی خوا مخ توجه مو غواړم د ټولو. نو دا درنښ هم زمونږ دا د دوی آئیني اړخ هم او د دوی سیاسي پریشر اړخ هم دا دواړه مونږ سنبال کړي وي. سپریم کورټ نن هم چیک کولی شي چې اول درخواست د سموټو زما په نامه باندې پروت دی هلته. او بیا بیرته په مارچ میاشتې زمونږ د مسعود قبیلې 19 کسانو یوه جرګه په دیای خان کښې پریس کانفرنس وکړو چې دوی د دغې کیس آئیني اړخ به زمونږ سره وي، نو دغې باندې به څوک کار نه لري، د دغې هر صورتحال به زمونږ سره وي. چې د نقیب الله ډېر محترم والد صاحب هم موجود و چې په هغې نه پس مونږ ته څه سیاسي او اخلاقي څه جواز نه شو پاتې چې مونږ په هغې آئیني کیسې کښې ګوتې ولئ. نو هغې نه پس سیاسي پریشر پاتې شو. د هغې دپاره 4 ځله په ټول پاکستان چې پی ټي ایم احتجاجونه کړي دي. هر ځل چې دلته به کله هم دا پیشي وه د هغې کوټ مخ احتجاجونه پی ټي ایم کړي دي او بیا 14 غټې غټې جلسې کړي دي پی ټي ایم. په هره جلسه کښې تر اوسه پورې هغه مطالبه کړې ده او پی ټي ایم دا کار له تر اوسه پورې پرېښتی هم نه دی. روانور که دوی بچ کوي که نه معاف کوي، دوی که پروټوکول ورکوي که نه ورکوي، خو پښتانه یو ځل بیا په لکونو تعداد چې اسلام آباد ته ځي هلته به بیا سره ګورو. دا سړی ته نشي بچ کولی، دا به بچ کولی سړی نه دی، دا په هېڅ صورت نه بچ کېږي. نو آئیني اړخ کې زمونږ سره ونه سیاسي پریشر په وله د پی ټي ایم چې یو ځل موجود وي، یو ملګری هم د پی ټي ایم موجود وي، دا مطالبه به تر هغې پره د دغې مطالبې دپاره صرف مزاحمت نه مزاحمت به جاري وي، د دغې دپاره جدوجهد به جاري وي، دا نه ده پاتې. دومه مطالبه چې دلته څومره هم مرګونه شوي دي هغې دپاره ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه. اول به په دې وغږېږو چې ایکسټرا جوډیشل کلینګ وایي څه شي ته، د پاکستان آئین وایي چې که څوک هم غلطي کوي، که څوک دماکې د څه شي هم دی تر څو پره چې عدالت شي دی نه وي ثابت شوی تر هغې پره دی ملزم دی. بیا به په عدالت چې دا شی پې ثابتېږي بیا دی مجرم جوړېږي. دته به د وکیل موقع ورکوي. که چېرته وکیل د ده سره نه و سرکار به دته وکیل ورکوي. دا آئین هغه آئین دی چې موږ پښتانه خو دا اکثر خلکو پوهېږو هم نه. دوی جوړ کړی دی، تا جوړ کړی دی، زبردست دی، زما چې خوښ هم نه دی. تا په زور یې راباندې منې که په سوال ما در سره منلی دی، خدای ته وکړه ته یې ومنه. بیا دغه کښې آئین شته ته دا موقع ده. د دغې نه علاوه دی چې څوک مړ کي دا په آئین شم نه قتل دی، دا د قتل جرم دی. که تا سرکاري سړی دی وژني، که تا پولیس وژني، که تا رینجر وژني، که تا جرنلان وژني، که تا فوجان وژني، که تا خفیه ادارې وژني او که تا عام ولس څوک وژني، دا ته وایي ایکسټرا جوډیشل کلینګ. ستا د حفاظت ذمہواري د ریاست دی. تا خو به بل ته هم مرګ نه ورکوي، تا خو بل پرېږده، دا د خپل بلا جوړ شوی او د خلکو مرګونه کوي. موږ ورته وایو آئین ته راشه. ایکسټرا جوډیشل کلینګ یو غټ جرم دی په آئین کښې.
او بیا زموږ مطالبات ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دی څه شي ته وایي ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن ټروت وایي رښتیاو ته او ریکنسیلیشن د هغې حساب کتاب ته وایي موږ وایو ټروت چې ته یو د رښتیاو کمیشن جوړ کا چې هغه رښتیا معلوم کي چې د مرګونه چا کړي دي یا د هغې حساب کتاب وشي ټروت اینډ ریکنسیلیشن خپل یو نوعیت لري د دې نوعیت انټرنیشنل وي په دې کښې صرف د یو ملک خلق نه وي هغه خلق هم وي چې چا مسله راپورته کړې ده د ریاست خلق هم وي او انټرنیشنل د یو ان خلق هم وي په هغه کښې ډېر منصفانه د دواړو په مخ کښې ورته فیصلې کېږي دی تر اوسه پورې د دې نه منډه وایي ځکه چې ده ته پته ده چې دا ټول مرګونه خو ما کړي دي بیا راپسې راښکاره کېږي خو دی د یېرې د وجې دوی کله وایي پي ټي ایم د هغې ایجنټ دی پي ټي ایم د دغې ایجنټ دی پي ټي ایم دا شی دی پي ټي ایم هغه شی دی ولا پي ټي ایم چې څه شی هم دی ستا نه به حساب غواړي په دې خبرو باندې په دې خبرو خبرې بچ کېدونکی نه یې تعین جوړ کړی دی خپل دی جوړ کړی دی او بیا زموږ دا ایکسټرا جوډیشل کلینګ ورسره د میسینګ پرسن مطالبه ده چې دا ته عدالت ته ورکړه څوک هم هېڅوک یې هم د پولیس تڼاک څخه 24 ګنټې نه زیات نشي ساتلی دوی څوک ورکولی نشي دی به خامخا عدالت ته پیش کېږي او دوی دا کار نه کوي تر اوسه پورې دا دواړې مطالبې اوس درته ډیفاین کوم پښتانه غواړي څه چې دومره ظلمونه ده وکړل خوښ یې چې ته زما مرګ کوې چې مرګ ده کوم ټیک ته ویې کا خداین لاندې وکړه اول مې پړ که بیا مې مړ که چې بې قانونه سزا رانه کې مینه داسې خو ما را سره کوه دله تاسې څه شروع کړي دي آئین فالو کا قانون کا ځکه مجرم یم تا ته مې مرګ جایز دی ته ما مړ کا خو بې قانونه بې آئینه کار ما را سره کوه موږ پښتانه څه ورته وایو چې دا انډیا ایجنټ ته وایې چې دماکې یې کړي دي د را سړی ستا تر ټولو لوی دشمن تر ټولو لوی دشمن ته چې تا کومه لار ورکړې ده یعنې چې نه ایکسټرا جوډیشلي چا مړه کړی دی نه لاپته افراد دی ښځې هم ورسره میلاویدی شي بچیان یې هم میلاویږي سفیر یې هم هره میاشت ملاقات ورسره کوي او هره میاشت ورته کال الاوډ دی ویډیو موږ ورته وایو چې تر ټولو لوی دشمن چې څوک شمارې د هغې سره د کومه رویه دی دوی ته وګوره د هغې په شان سره پښتنو سره وساته دی په انډیا باندې په را باندې خو رحم دل دی خو په پښتانه باندې رحم نه کېږي موږ دا ورته وایو چې ته کولم کوله دښمني کوې او بیا هم موږ د مینې ګلان رااخیستي وو هغه خبرې چې تا لیکلي دي هغه درته بیانوو په خپلو خبرو نه یې پوره نو دغه دا زموږ مطالبه ده چې ته تر ټولو لوی دښمن سره کوم کار کوې هغه د پښتنو سره هم وکړه دا خو ارام خلک دي په دغې د تپوس څوک نشته دی دا هغه خپل ریاست نه لري دا خپل اقتدار نه لري د دغې آئین د دغې عدالت خپل نشته دی چرته تا ورډي زما سره خو روانور ظلم کړی دی هم اف آی آر پې درج کي دا خو خپل اقتدار نه لري دا خو ستا اقتدار یې منلی دی ځان یې غلام منلی دی او په دې غلامۍ کښې ظلم خدا دی چې زموږ سره د ظلم په بنیاد یې څومره ظلمونه وشول هغه چا نه څوک رانه اوري هم نه او موږ بیا هم ورته لګیا یو د شرافت انتها کوو یا ځانونه شمارو چې څومره پاتې یو چې څه شی دي هم خو موږ تر اوسه پورې ډېر شریفان ورته پاتې شوي یو زموږ مطالبه چې د مینسونو په حواله سره وه دا دوې مطالبې تر اوسه پورې پوره نه دي د میسینګ پرسنس په حواله سره تر 1000 پورې کسان را خلاص شول هغه هم موږ پی ټي ایم دا وایو چې غلطه مه کوه ډایرکټ یې مه راخلاصوه یو ور د عدالتي کلیر شیټ ورکړه که څوک ګناهګار نه دی د عدالت نه خلاص کا دا کومه قسم خلاصول دي چې ته یې خلاص کې بیا اخري ورته وایې چې ما ته به جاسوسي کوې څه شی ته په شرطونو یې پرېږدي داسې نه ښه عدالت ته وړه چې عدالت په طریقه را خلاص شي دا عدالت ته هم سم کا دا کوم قسم عدالت دی په سپریم کورټ کښې 3900 یو کام باندې 90 کیسونه پراته دي پته نشته دی چې هغه یې چا ته پرېښتي دي هغې عدالت والا تللي دي ډیمونه جوړوي یوه ورځ چا ورته لیکلي وي چې ته ډیمونه جوړ کا کیسونه به خیر دی راحت فتح علي خان بیا حل کړي خو دغه دا انصاف عدالت زموږ یقین هم په دې پاتې شوی نه دی ستا د دروغجن د خپل دروغجن د چې ستا په لاس دی دا انصاف نه راکوې دا څومره ذلیل ژوند چې زه تېروم د پښتنو لوی تاریخ
د پښتنو لوی وجود هغه داسې تس نس پروت دی. سایه انور صاحب یو هغه کوله شروخه ویلې چېرته یو زمری و بیا د وړکوټوالي نه د میږو سره موږ ورته میږ وایي دوی د ځینې پښتنو ته ګډې وایي نو د ګډو سره د وړکوټوالي نه روان و چېرته یو ځل ګیدړانو لیدلی و ډېر یې منډه کړې وي خو هغې هېڅ نه مې ورته ویلي بیا ورو ورو نږدې ورته راتله چې تا خو واښه خورې دا د څه کار شروع کړی دی هغه ورته چې ولې زه په څه شي یم دوی تا ځان نه دی لیدلی ته یې څوک چېرته چې اوبو ته ځې ځان وګوره نو هغه چېرته چې اوبه باندې سره ولاړ دي اوس دا ګډې چیلې او میږې دا هغه اوبه څکي دا یې څکي لاندې ځان ولري چې زه بل شی یم او دا بل شی دی. ای پښتنو د خپلو ځانونو تاسو ته تر اوسه پر مو لیدلي نه دي چې تاسو یی څوک تاسو چې قوت څومره دی د خپل قوت اندازه نشته دی درته په ولا دا د هندوستان د تاریخ نه چې د پښتنو لیکل وباسې د پښتنو تاریخ وباسې یوه پیج یې نه پاتې کېږي دا اسیا په وچه کښې تر تا نه لوی تاریخ د چا نشته دی تر تا نه لوی میړانه د چا نشته دی تر تا نه لوی اتلان تر تا نه لوی لیډران په چاکشندي پیدا شوي تر تا نه لوی علما په چاکشندي پیدا شوي ډېره زرخیزه ځمکه لري او بیا هم خوار او بیا هم ذلیل او بیا هم بې کاغذه حساب کتاب یې نه و دا خو اوس چې پي ټي ایم جوړ شو د پښتنو کاتا خلاصه شوله څوک به هم چې شهید کېږي لیکه شي تپوس یې کېږي احتجاجونه پرې کېږي دلته به پښتانه بې خطې مړېدل بغیر بغانه به مړېدل دا خو اوس داسې وخت راغی چې تا څوک مړوي هم اول خو در نږدې کېدی نه شي چې وړي دی ټول خلک راپاسي او بیا چې تا شهید شي په بې دردۍ سره دا ټول کام در شي تا په کور باندې کښېني تا سره ودرېږي هغه وختونه تېر شول چې د یو به ورور مړ شو پټ به خلک ته وایي چې فاتحې ته مه راځه زه به صحیح شم ما به مړوي دا وختونه دغې تحریک ختم کړل دا د پښتنو اتفاق ختم کړل دا دغې اتفاق اتحاد ختم کړي دي دا اتفاق اتحاد زمونږ ډېر لوی انساني دی ډېر لوی اسلامي دی هلته په کوټه کښې بلوڅان وروڼه ناست دي د میسنګ پرسن خبره کوي ټول د کوټې د پي ټي ایم ملګري ما هم ورته ویلي دي دوی هم هلته ځي ورسره کښېني زمونږ همدردي د هر کام د مظلوم سره دی زمونږ د هر ظالم مخالفت کوو هغه که د کوم کام سره کوي مونږ په قامي بنیادونو صرف دې وجې راپورته شو چې څوک مو ونه هېڅ پلیټفارم نه راته میلاوېدو پي ټي ایم هغه مسلې راپورته کړي دي چې د دغه ټولو مسلې په یو پلیټفارم باندې چېرته ذکر نه کېدو دلته به د خواران ناست وي 15 کاله به یوه ته سوچ وکېدی شي پلانکی خبره وکړي کېدی شي پلانکی وکړي هېڅ خبره نه کېدله آخر خدای پاک د دغې خلکو نه کس راپورته کړو هغې خلکو کښې دننه هغه مظلوم خلکو کښې دننه هغه خلک چې خواران شوي دي ما نه هېر و زمونږ کاکا و اردلي کاکا تېر کال یې په 30 نومبر باندې دوی په بمونو وړاو کړو موږ د ده د جسم ټوکړې شاخې کړلې او زما کور نن هم ړنګ پروت دی دا میډیا د ورولي څومره چې د نورو زموږ عام خلکو ته ستونزې دي هغه زموږ خپلې ستونزې وي نو دغې وجې نه دا کار ډېر لوی په جذبه سره ډېر لوی په نیکنیتي سره ډېر په اخلاص سره خلکو ته موږ هسې هم په د تنظیم جوړوو چېرته کمیټې جوړوو موږ هېڅ معیار نه ګورو زموږ تر ټولو لوی معیار اخلاص وي چې دی د خپل وطن سره د خپل مذهب سره د خپل پښتو سره اخلاص لري زموږ تر ټولو لویه پویه اخلاص دی په دې اخلاص سره د خلک راوتلي دي او پښتنو نن دلته تاسو ناست یئ تاسو ته پته شته دی ستا د پښتونخوا وطن کښې هر هغه شی موجود دی چې د دنیا په یو کونج کښې دومره قیمتي او دومره زیات نه دي دلته د سویلي وزیرستان خلک موجود دی زه یې اوس دلته دا پته نشته دی چې د چلغوزو په ټولو نه قیمتي ونه ده په ټولې دنیا کښې نن یې هم په نیټ سرچ کړي لوی ځنګل د چلغوزۍ په سویلي وزیرستان کښې دی او د ده ځوانان کاروبار ته کراچۍ ته راځي ګیمټې بیلچې کوي تنګې او پرېغل علاقې دي بویا کجوري او محمد خیل دا علاقې دي
تنګي تل دینه پاس دغه چې اوس څلور پنځه هفته اول مکمل غرق پر اوس سره ختلی دي نو دا دومره مالدار خاورې خلک زیو په بل ځای شه مزدوري کوي زمونږ خپل وطن د سرو سپینو ډک دی او زمونږ ځوانان سپین خپل ځوانان چې د عربو په خاورو کښې مزدوري کوي دلته په نورې کوي پردۍ خاوره پردۍ وي منډې به نه وهو د خپل وطن نه وطن د مور حیثیت لري څوک هم چې په سفر وي تر مور نه هم زیات یادوي چې زما وطن یادېږي د خپل وطن نه به منډه نه وهو په منډې کامونه نه جوړېږي په ترافیک کامونه نه جوړېږي کامونه په خپل وطن ودرېدل ته وي هغه ډونکم باجوړ هغه فارس باد نړېدلی پېښور نړېدلی وزیرستان اړنګ پم دا وطنونه دا به جوړوو دا به د خپل ځان په خپله خاوره د بیا ماته څوک وایي چې لوډ سپیکر وړه کمې وړه چې زه بیا ورته هلته ورسه دا پردۍ خاوره ده زمونږ په طرف باندې یو نکل دی چې په پردۍ په خپل کور شخو میږی هم تکړه وي نو دا هم ده هلته هغه هم وار در باندې کوي د ویډیو شیر کې پلیز مهرباني وکړئ ته دلته پیاوړی یو خو ستا پیاوړتیا موږ پېژنو د هر ځای داسې نه وایم صرف د انتظامیه ته عام ولس زمونږ درد شماري دلته که مهاجر دی هغه زمونږ درد شماري دلته که سیندی دی هغه زمونږ درد شماري هغه خپل دردناک دي د سیندیانو یې څومره کسان وژلي دي څومره لاپته دي د مهاجر قوم چې پروت دی هغې څومره خلک وژلی شوی دی څومره خلک یې لاپته دی دا ټول کامونه هم اوس ورځ په ورځ تیاري لګیا کړې ده انشاءالله پښتنو صفونه برابرېږي په دې کښې به انشاءالله پښتون کام تر چا ډېرې قربانۍ هم نه ورکوو خو تر چا نه به کم هم نه وو په اول صف چې بل درېدلی وي مونږ به ودرېږو کنې که د نورو سره اتحاد نه وي یوازې به بیا خپل انشاءالله ورته ودرېږو او دا ویډیو شیر کې ټول ملګري ته اپیل دی او ویډیو دا یار اردو ژبه مو ته پوره نه ده غده داسې ده چې مونږ خو د نورو کامونو ته د مینو ورکولو دپاره صرف نورې ژبې زده کړي دي ولا په هغه ژبه باندې موږ نور هېڅ کار نشته دی خو صرف دا ده چې نور کامونه دي د هغې دپاره زمونږ قیمه مینه ده په انسانیت په نظر شي په اسلام په نظر شي هغه چې موږ ورته شو کړو ملګرو وویل چې لږ د اخري خبرې په اردو وکړه بلکل به یې وکړم ورته د دویو دپاره موږ د هر مظلوم سره یو او د ټولې نړۍ ټیکا نه اخلو خپل سخت ځپلي شوي یو خدا دا هم چې که نور راپورته کیږي بیا به وورته यहाँ पर कराची में और पूरे सिंध में सिंधियों के भी बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स है उनके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी हुआ है इस कराची में महाजर कौम के भी मिसिंग पर्सन्स है और उसके पूरे कौम को यहाँ बर्बादी से हमकिनार किया हुआ है क्या मसला है उनके इतिहाद से किसी को अगर कोई काम गलत हो रहा है तो आपका अदालत है वहाँ केस चलाओ किसी को एक्स्ट्रा जुडिशली क्यों कत्ल करते हो क्यों शहीद करते हो ख्वाह वो सिंधी हो ख्वाह वो महाजर हो ख्वाह वो बलोच हो हम सारे मजलूम कौम के साथ आईनी हुकूक मांगने के लिए उसका साथ देंगे उसके साथ हैं और दिया भी है इससे पहले और इसके बाद आइंदा भी देंगे ये कौमें भी जितना हमें पता है अपने सफ़े बराबर कर रहे हैं ये भी इस गैर आईनी सूरत हाल से जिस गैर आईनी सूरत हाल से वो दो चार है जो रियासती बदमाशी हो रही है उनसे वो भी तंग है उन पर उनके भी बहुत गहरा नजर है वो भी एक दूसरे के साथ ये बातें जारी हुए हैं बलोच कौम ने भी उधर क्वेटा में एक धरना शुरू किया हुआ है और अनकरीब शायद दूसरे कौमें भी पुरअमन रास्ते से अपने हुकूक मांगने के लिए आगे बढ़े इंशाअल्लाह आईन के मामले में आईनी हुकूक के मामले में हम यहाँ पर जितने भी मजलूम कौमें हैं सबके साथ इंशाअल्लाह इजहार यकजहती भी करेंगे और उनके साथ भी देंगे और उनको हौसला भी देंगे और ډېرې کیسې ډېرې مسلې چې موږ نه ویلې خو په آخر شبه څه خبرې داسې دي چې هغې یادول ضروري دي موږ او تاسو دلته نه یو خلاص وروڼو په اردو کښې نقل دی چې دا عشق اصول څه بل څه دی وایي جس نے سبق سیکھا اس کو چھٹی نہیں ملی دا د پښتنو مسله
دا د مظلومیت مسله په دا باندې چې څوک پوه شو د هغې چوټي نشته دی هغه به محنت کوي مونږ هېڅ د مقابلې په بنیاد دا کار نه کوو چې که پلانکی کار کوي کوم یې که پلانکی نه کوي نه یې کوم یا پلانکی خو ډېر سره دی هغه یې ولې نه کوي مونږ ډېر خلکو ته سترګې نیولې دي هېچا مو مدد نه دی کړی او هېڅ ته سترګې نه اړوو په خپل تن را پاسو हर फर्द है मिलत के मुकदर का सितारा हर सड़ाई ब खपल रा पासो हर सड़ाई ब कोशिश कहो हर सड़ाई ब मेहनत कहो तो खपल वतन दफारा कहो नूर जमुंग हित मकसद नस्तदाई जहम मोरकई लरम जमाम खोर कइस्ता जमाम माशुम लूरदा जहम प्लान लरम तो पलसम या सुख से वला मा पिंजलस बिसर खपल कोर पैदुनो पनोरुक कड़ी दी नूर में नहीं कड़ी जमा हित تاسو نه هیڅ امتیازي اعزاز نه غواړم چې تاسو ما څه ممتاز سړی جوړ کړئ زه وایم په ولا چې پښتانه راټول شي دا قامونه مظلوم قامونه راټول شي بس تر دې نه لوی اعزاز زموږ دپاره نشته دی دا لوی اعزاز دی دا دغې اعزاز نه باندې موږ دا لږ سټیج ملګري غلي شي वीडियो शेयर के प्लीज वीडियो शेयर के نیت امتیازي سلوک بنوي تاسو مخامخ به هر وخت په خټې چې وي در سره کښېنم که په دیوال وي در سره ودرېږم زه به ستاسو تر منځ ما به رانسئ زما به احتساب کوئ زه چې غلطه کوم مونږ ته لار ونسئ یوه مورکۍ چېرته را روانه ده او هغه راځي مورکۍ را روانه ده مشر سره ملاوېږي زه دې مخته تاسو پرېږدئ دوی ناست ته نه کښېنئ دا دومره ډیسپلین کام دی دا دومره منظم کام دی دا دومره اخلاقي کام دی دا که په بل ځای شته دا تاسو به ټول ناست وئ څوک به چې ګیر نه ته نورالله د مخه نه لرې شه نر پشتین باد دور پشتین مورګۍ خبره وربي دوی یایي ما چې دا خلک د خپل وطن د پوره وداري علي ورته ووایه چې خپل قوم د وطن د پوره همیشه محنت وکړي نن دا چې کوم د جوړ نن خو دوی برباد شول زمونږ داسې سپین ږیرې مندې هم راوتلي دي دغه ځایونو ته دا سپین سرې مندې راوتلي دي دا زمونږ په دا ټنډې پورې راغلې ده دا یو جذبه لري دا د خپل وطن جذبه لري دا د خپل ولس جذبه لري دا د مظلومیت جذبه لري زه وایم هغو غټانو ته هغه د پښتنو خانانو ته چې په تاسو څه شوي دي زمونږ ډګرو ته خو زمونږ دلته راتګ ته خو زمونږ ناربازي نه موږ تاسو ته علمي خبرې ډېرې کوو دلته زمونږ غټان ولې نه راځي زمونږ په ټنډې پورې مندې راغلې خو زمونږ دلته ډېر غټان نه دي راغلي هغه به راشي دا مورې د خلق ته یو لاس صرف څه که یا الله اتفاق یې جوړ کړه یا الله په یوه خوله کې یا ستا برکت خدای ولا دومره احساس وي پښتنو خپلې خویندې میندې مه مجبوروئ چې دوی دلته راشي لږ همت وکړئ راپورته شئ که چی شي نه یېرېږئ د مرګ نه یېرېږئ تاسو په ولا پښتون سړی چې ووایي چې د مرګ نه یېرېږئ زما ته په پښتو کښې شک پرېوځي دا څه شی پښتون یې چې ته د مرګ نه یېرېږئ موږ مسلمانان یو اسلامي جذبه ولرئ
دلته تاسو په هیڅ دا ناستئ خلاصون نه دی دلته تنظیم ولرئ دا د فقیره ګوټ ځان ته خپله یوه کمیټي جوړه کړئ مشران راپورته شئ د خپل ځوانان چې کوم دي دا داسې بېدرکه بېدرکه ولاړیو ناستې ته مه ورکوئ تاسو یې منظم کړئ راټول یې کړئ دا کام جوړ کړئ دلته هر سړی یې جوړولی شئ منظور به کوم ځای ته درېږي تاسو چې نه وکړئ هر سړی به منظور جوړېږي دلته که دا نه شوی جوړ په یو به نشي پوره هر سړی ورته ودرېږي هر سړی تکړه شي نو د دغې تنظیم دپاره دلته یو کمیټي جوړه شي کور کمیټي جوړه شي د دغې ځای خپله بیا د ټولې کراچۍ یو سل کسان ډېر غټ تکړه سړي دي الحمدلله هغې به کور کمیټي جوړېږي موږ د څه انتشار دپاره څه شی نه کوو موږ پرامن خلک یو همیشه به پرامن وو موږ په چا وار نه کوو په چا وار راباندې کړی دی د هغې حساب غواړو د هغې والا سره هم تاسو خپل موبایل نمبر او داسې یعنې علاقه دا ولیکئ چې بیا بیرته مونږ رابطه در سره وکړو چې مزید یعنې مونږ که چېرته جلوس و چې تاسو سره رابطه کولی شو چېرته جلسه وي هم چې تاسو سره رابطه کولی شو او بیا اسلام آباد ته تګ دی هغې دپاره هم چې تیاري وشي دلته خدای مو آباد لره په اخر شي حلف په اخلو اول یې زه درته اخلم ته په دې وطن شي هر هغه کیسه چې هغه د ټینګې وي هغه د کلاکوالي وي هغه که د عهد وي هغه د قربانۍ وي انشاءالله پر سر به زه درته ورځم تاسو به راپسې وئ اول عهد زه درته کوم زما دی د الله په پاک کتاب قرآن شریف قسم وي نه به زه د چا نه یېرېږم نه به پر شا کېږم نه به خرڅېږم نه به د چا ایجنټ جوړېږم نه به په دې د پښتنو په دې حقوق کې د چا نه یېره کوم زما دا قسم دی تاسو کښې چې د چا هم په قرآن قسم وي هغه لاس پورته کوي چې موږ نه یېرېږو نه ډارېږو نه خرڅېږو دا هر شی لږ نارې بازي پرېږدئ زه ډېره زبردسته خبره کوم دا هر شی مونږ صرف او صرف د وطن دپاره کوو په دې کښې نه ملګرو دلته ځینې خلک پیغورونه سره ورکوي چې ګلخان غا دا مه کوئ زمونږ ټول پښتانه خپل دي که څوک د پي ټي ایم حمایتي دی هم زمونږ خپل دی د پي ټي ایم چې څوک مخالف دی هم ولا څوک به سترګې نه وروړوي پښتون قام ته مونږ د هغې سره هم ودرېږو دا د پښتون قام دپاره بلا امتیاز مینه ده زمونږ ټول سره زمونږ که څوک په پي ټي ایم چې ګرځي که نه ګرځي په پښتون خاوره که ننګیالی دی که نه دی ننګیالی په غیرتي دی که نه دی غیرتي دا ټول زموږ پښتانه ورونه دي دا ته موږ په یو نظر ګورو او که څوک مېړانه کوي که نه کوي زه خپل د ایمان په تقاضې باندې هر سړی چې وایي د خپل پښتونوالۍ او د مظلومیت په بنیاد باندې زه به خپل کار کوم زه به الله پاک ته خپل جواب سیخ وروړم چې تا ژوند را کړی و نور حساب یې نشته دی دومره و چې په ضلالت شفار کام دپاره مې محنت کوو چې هغه مظلومیت ته وځي د هغې ژوند شي خدای دې تاسو آباد لري خدای مو تل خوشحال لره او دلته چې څومره هم احتجاجي مظاهرې کېږي یا پرامن وي هغې ته هم ورته راځئ په ګڼ شمېر ورته راځئ چې وښکاره شي چې دلته پښتانه اتحاد اتفاق ته راغلي دي نو اوس به داسې وي چې زه به ډېر په اوږه سره اوس به بیا تاسو نه ځم او انشاءالله دلته یم ډېرې ورځې دلته یم ملګری خواست کوي چې هغه یو غزل ما لیکلی دی وایي هغه ووایه داسې وخت و تاسو کښېنئ زموږ ملګري نه کښېنئ یار تاسو داسې وخت و چې خبره به دا وه هم چې یعنې در سره منل بیا خو خبره بیا کوله نه نو ما به ورته ویل چې هر چا په زړه کې دي ساتلې ګرانه هر چا په زړه کې دي ساتلې ګرانه څوک نه مني او چا منلي ګرانه او پښتون احساس چې رانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دي بایللي ګرانه او دا ما یوه ویډیو هم په سټریم چې کتله نو هغې کښې دی د غټه کرنټونه ورکوي ډېر داسې ازاد دي چې نامې او دوی چغې وهي او دوی پرې خاندي نو ما هغه شعر و چې د مظلوم ژړا او دومره خندا د مظلوم ژړا او دومره خندا دومره خو چا نه دي خندلي ګرانه او بیا دا پردي کله زمونږ خپل نشي کېدی دا پردي کله زمونږ خپل نشي کېدی دغو مونږ ټول عمر غولولي ګرانه او بیا ما ویل میدان ته به دشمن را درومي ما ویل میدان ته به دشمن را درومي دا خو خپلوان هم دي راغلي ګرانه او
او د ازادۍ د انقلاب ګلونه د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټنډه دی پیلي ګرانه خدای متعالی ډېره مننه او لار ورکړئ